بني اسرائیلو کې 3 کسانو په لاره باندې تلل، باران پې راکې شو. چې کله به باران راکې شو نو دوی یو سمستې ته ورننوتل چې د باران نه پناه واخلي. چې کله سمستې ته ورننوتل نو باران ډېر تیز و، د هغې د وجې نه د سمستې په خوله کې چې کم ګټ هغه کته راوښویدو او د سمستې نه د وتو هغه لار یې بنده کړل. دې 3 کسانو هغه وخت کې نه د موبایل څه بندوبست و، نه د ټلیفون څه بندوبست و، نه خط چاته لېږلی شو، دننه ګیر شو. یو به سره دوی مشوره وکړو چې څه وکړو. یو کس پکې رایه ورکړه چې تاسو کوم عمل خالص مخلص ته الله رب العزت ته رضا دپاره کړي وي هغه عمل الله ته مخې ته کوئ، الله به دا ګټ لري. یو کس را پاسېد وی الله پاکه وی زما عادت دا و ما به ګډې بیزې سره ولې چې کله به ما ګډې بیزې راوستلې نو ما به خپلو بچو له تر هغې پورې پی نه ورکول تر څو چې ما خپل مور او پلار باندې چې کوم دی پی نه اوس کول. وی الله زه یو ورځ رالمه زما بچي وږي شي او ناوخته شي په ما باندې او بچي مې د لوږې نه چونکېدل او ما ته وی چې دادا مونږ له پی راکه، مونږ له خوراک راکه. او ما چې وکتل نو ما خپلو بچو ته وویل چې زه به تاسو له تر هغې پورې خوراک نه در کوم تر څو چې ما خپلې مور باندې پی نه وي څکولي، خپلې مور له مې لومبې خوراک نه وي ورکړی. وی الله زه چې رالم او مې کتل مور مې اوده وه، د پیو ګیلاس مې د خپل مور سر ته نیولی دی، بچي مې په جړا جړا باندې د لوږې د وجې اوده شو او ما هغه پی خپلې مور سر ته نیولی دي چې کله مې مور سترګې وغړولې نو مور مې پاسوله په دې وجه باندې نه چې زما د مور په خوب کې خلل را نه شي. نو وی الله چې کله زما مور سترګې وغړولې ما ور هغه پی ورکړه نو زما بچي وږي اوده شو او خپلې مور باندې مې پی اوس کول. الله کو دا عمل ما خالص مخلص تا د رضا دپاره کړي وي، الله زمونږ مدد وکړه دا ګټ کوله وکړه. دې ګټ لږ غونده کې شڼ وخوړو، لږ غونده کې بیرته شو خو بیا پکې هم د وتو لار نه وه. دویم کس مخې ته شو وی الله ما سره به یو کس مزدوري کوله، ما له به یې ګډې بیزې ساتلې. وی هغه مزدور ما سره څه لږ وخت مزدوري وکړله، بیا هغه مزدور چې کوم دی وتښتېد زمانه. وی د هغه دیاړي ما راواغسته، په هغې وله ما یو پیسکوری واغسته. وی بیا هغه پیسکوری چې کوم دی لنګه شو، بچي راوړو، هغه ډېرېده لوی کنډک ته جوړ شو. او ډېر کلونه پس هغه یو ډېر لوی کنډک شو، ما هغې دپاره چې کوم دی یو مزدور ونیسو، هغه به سره ولې. وی بیا ډېر وخت پس کلونو پس هغه سړی راغی ما ته ویل چې زما هغه مزدوري راکړه. وی ما ورته ویل چې دا پورې کنډک دا بیزې او دا شپنکې چې ورسره کوم دی دا ټول ستا دي او ته یې واله ستا هغه مزدوري ده. وی هغه ما ته په خندا شو چې ما خو د یو څو پیسو مزدوري کړې وه، دومره خو نه وه. وی ما ورته دا هر څه ما خالص ته الله د رضا دپاره کړي دا واخله. وی الله کو دا عمل ما خالص تا د رضا دپاره کړي، یا الله دا ګټ کوله وکړه. وی ګټ نورو م خوځېدو خو بیا پکې هم چې کوم دی د وتو لار نه وه. درېیم کس را مخې ته شو وی الله زمونږ په خپلوانو کې زما د تر لور وه، اکونډه شوې وه، هغې ته چې کوم دی د پیسو ضرورت و. وی ما نه د پیسو مطالبه وکړه، وی ما د ګناه مطالبه وکړه. وی هغه ډېره مجبوره وه، ما ته چې بچي راته جاړي د لوږې نه، ما ته پیسې راکړه بیا به درله قرض واپس درکړم. خو به هر حال زه شیطان لم سولی وم او ما به د ګناه مطالبه کوله. وی اخره کې هغې ګناه ته مجبوره شوله او ګناه ته یې غاړه کېښوده. وی الله پاکه چې کله ما خپل ځان ګناه دپاره تیارو وی هغې وی چې الله ته نه ګوري. وی الله ستا د یرې نه وی زما هغه ټول شهوتونه ختم شول او زما هغه ټول شهوت چې کوم دی ختم شو. الله ما هغه ګناه پرېښودو او زه واپس رالم، هغې له مې پیسې هسې ورکړې. وی الله کو دا عمل ما خالص مخلص ستا د رضا دپاره او ستا د یرې نه کړي، الله ګټ کوله وکړه. وی هغه ګټ مکمل کوله شو، 3 واړه ته چې کوم دی راووت.